ما خپله د دیوبند د یو عالم کتاب کتو، هغه وی زه یو مدرسې ته لاړم بلې ته، ټولو استادانو نه مې اجازت وغوښت او یو استاد رانه اجازت کې پاتې شو، نور په ټولو وګرځېدم. طلباو زما سبق به نه هېروئ ښه، وی په ټولو استادانو وګرځېدم او یو رانه اجازت کې پاتې شو. وی چې لاړم سبق مې وی یو ځای کې ونښتله، اوس په هغه ځای نه پوهېږم، یو ځای یو استاد پسې وړم وایي نه پوهېږم، بل پسې وړم نه پوهېږم، طالب یې راته وایي نه پوهېږم. بچیا پیر کا خسته خو مرید نه بس دی ښه، تا له استاز دی ښه، او د دې نه به بل غټ استاز ته کوم ځای پیدا کړي بچیا چې د خپلې سینې نه ستا سینې ته قرآن منتقل کړو، د دې نه به بل غټ استاز. عالم وایي ونښتم په سبق، ګورمه نه پوهېږم، استاز نه وام نه پوهېږم، خپه ناسمه چې دا ځای ولې نه حل کېږي. وی دې کې مېړه کې وی چې یو استاز نه مې اجازت نه وغوښتې، هسې نه هغه استاز خپوي چاته. وی قلم مې راواغستو، هغې استاز ته خط لیکم، خط مې ورته ولیکو چې استاز که ته ما نه خفه شوې چې زه راتلم نو زه ستا خواله نه وم درغلی، په ټولو استادانو وګرځېدم خو وخت کم و، د وخت د کمی په وجه زه تاله نه یم درغلی، نو که ستا ډکې څه ګیله راغلي نو ما معاف کړه. زمونږ دا نظاره ده ښه، زمونږ استاز او شاګرد داسې وي، ما ته په عام نظر مه ګوره ښه، چې خط راغی او استاز د خپل شاګرد خط ولیده، استاز چې خط ته وکتل قلم یې راواغست، جواب لیکي، وایي ښه ده شاګرده چې خط دې راولي، او ته چې ټولو استادانو له لاړې ما له نه وې راغلی، ما دې اړه کې وی چې زه د تړو استاز نه ښکارېدم، اړه کې مې ډېره ګیله پیدا شي، ما یې زه چېرته تړو استاز نه یم، دی ما په استادانو کې هم نه حسابوي، ډېره احساسه کمتري راته شوې وه، ډېر راته ځان سپک ښکاره شوی و، زړه مې ډېر خفه و، زه چې وخت کم و او ته نه وې راغلی نو دا هسې زه خیر دی ما معاف کړی بچي، الله دې معاف کړه، الله دې کامیاب. هغې عالم لیکلی دي وایي چې د استاز خط واپس راغی، حدیثې مې وکتل او کتاب مې کوله وکړو، په هغه ځای خود به خود پوه شوم ښه، دا د استاز خفګان نیولی و ښه.